که څوک دا غواړي چې د خپل خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې دیدار وکم، یعنی په خوب کې وګورم او هغې مبارک ما سره خبرې وکړي، نو تاسو دغه ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ دغه پیج در سره لایک کړئ. ملګرو د هر چا په زړه کې دا تمنا وي چې خپل خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې د هغې زیارت وکم. د هر مسلمان دا تمنا او د هر مسلمان دا ارزو وي. نو انشاءالله نن درته یو داسې مجرب عمل ښیمه چې الحمدلله چا هم دا ازمو کړی دی او په صحیح طریقې سره یې کړی دی، نو الحمدلله د هغې دغه قیمتي مراد پوره شوی دی. نو انشاءالله زه تاسو ته بیانوم او تاسو پې عمل وکئ. انشاءالله چا چې پې عمل کړی دی ما تاسو څه وویلې هغې مایوسه شوي نه دي. انشاءالله دغه مراد ستاسو دغه ارمان به ضرور پوره کېږي. انشاءالله ویډیو اخیره پورې وګورئ. عمل دا دی ملګرو چې د درود شریف څومره فضایل دی به انشاءالله تاسو ته معلومه وي، او د ټول نه غټ فضیلت یې دا دی چې کم کس درود شریف په کثرت سره وایي انشاءالله هغه ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کېږي. د درود شریف فضایل ډیر دي، خو د ټول نه غټ فضیلت یې چې وګورئ همدا فضیلت دی چې خپل آقا صلی الله علیه وسلم سره په خوب کې خبرې وشي، د هغې دیدار وشي. نو اول خو داسې ده چې درود شریف د ټول نه آسان درود شریف چې کم دی او چې کم باندې تجربې شوي دي، خلکو ازمو کړی دی، زموږ استادانو الحمدلله موږ خپل ازمو کړی دی، زموږ ملګرو ازمو کړی دی، نو الحمدلله د ټولو مراد پوره شوی دی. د ټول نه آسان درود شریف چې دی صلی الله علیه وسلم دا به په کثرت سره وی، چې کم ټایم تا ته میلاویږي نو دا به په کثرت سره وی. دویم نن د جمعې مبارکه شپه ده او دا عمل د شپې سره ډېر خاص دی. د قرآن کریم د 22مې سپارې آیات دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی، چې کم کس دا تمنا لري چې خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې زیارت وکم، نو نن شپه چې وده کېږي د درود شریف به انتهایی کثرت کوي او 2 رکاته چې سملې نو 2 رکاته صلات حاجت منځ وکړه، نفل وکړه او بیا چې سملې نو شروع بشي دغه آیات به شروع کی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. آسان آیات ته یو آیات ته 22مه سپاره کې د کچا ته نه ورځي نو 22مه سپاره دی راوړئ. 22مه سپاره ده غالبا د سورې احزاب اخرنی آیاتونه دي. نو دغه آیات به سلزله دی وی سلزله چې د آیات پوره کی نو انشاءالله او عمل به دا وي چې کله د آیات وی خوب ته ورنږدې شي نو چې په داسې حالت کې په ده باندې خوب راشي دا آیات د ده په خولې باندې وي انشاءالله. د هغې نه پس به انشاءالله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې زیارت هم کوي او کیدی شي چې خبرې مو ورسره وکړي. خو دا ده چې د ګناه نه به ځان ساتئ ملګرو، د ګناه نه به خامخا ځان ساتئ، ځکه چې د دومره اوچتې هستۍ دیدار دپاره د ګناه نه ځان ساتل د ضروري دي. نو ګناه نه به ځان ساتئ، د درود شریف به کثرت کوئ او انشاءالله ستاسو دغه قیمتي مراد به انشاءالله پوره کېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدم چې په کم انداز کې ولیدم بس دا زه یم، چې په کم انداز کې ولیدم دا زه یم، ځکه وایي زما په شکل باندې شیطان نشي راتلی. نو چې په کم انداز مو کتلو خوږو ملګرو دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم وي. دغه قیمتي او اهمه ویډیو او هم پیغام د نور ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ د پیج سره لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.